ډیرو محترم مسلمانانو داسې وظیفه ده ان شاء الله جل شانه در کوم د الله تعالی په حکم سره چې ستاسو هر کار به ان شاء الله سمیږي. کو ستاسو د نکاح مسله ده، کو ستاسو د محبت مسله ده، کو ستاسو د تجارت مسله ده، کو ستاسو د زراعت مسله ده، کو ستاسو په کور کې جنگ جګړې دي، کو ستاسو په کور کې بیماری دي، کو ستاسو په کور کې هر د دنیا ټولو نه غټ او وړوکی کم غم دی او کم پریشانی ده، کو نارینه دی او کو زنانه دي، زما دا غږ چې اوري محترم او ډېر په عاجزانه درخواست سویم، ډېر په مینه درته ویم، په اخلاص ته سویم چې دا وظیفه ان شاء الله دا تاسو وکئ، دا شروع کئ ان شاء الله. یو ورځ په اخلاص سره وکئ، په پوره او کامل یقین سره یو ورځ وکئ ان شاء الله. ته وګوره چې ستا زندګۍ کې تبدیلی رانله، زه ستا ذمهوار یم. ستا په ژوند کې خوشحالي رانله، زه ستا ذمهوار یم. کو په دې دنیا وي کو په آخرت وي، په هر یو جهان زه ستا ذمهوار یم. هو دا وظیفه به په کامل یقین سره کې، په ایماندارۍ سره به کې، په اخلاص سره به کې محترم. او زه چې ته کومه طریقه کې ښیم او کومې خبرې درته زه ویمه، په ټولو خبرو به تاسو عمل وکئ ان شاء الله. باقي الله او د الله نه ما سوا د الله جل شانه نه پس ان شاء الله زه ستاسو ذمهوار یم چې ستاسو کارونه به ټول الله تعالی سموي. ځکه زه چې کومه وظیفه در کوم هغه الله تعالی خپله فرمایي چې دا د انعامات په دله در کوم، دا د حاجتونه به دې پوره کوم. نه زما رب دروغ نعوذ بالله وي، او نه زما د رب هغه محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه محترم مسلمانانو دروغ ویلی شي. نعوذ بالله من ذلک. دنیا ورانېدی شي، لوټې لوټې کېدی شي، خو زما د الله او زما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو کې هیڅ شک نشي کېدلی محترمو. دا زموږ د مسلمانانو عقیده او یقین دی. خو دا وظیفه به تاسو ان شاء الله نه پرېږدئ او یو ورځ به په یقین سره کوئ، او ان شاء الله چې تاسو له په خپله دغه وظیفه کول به تاسو له دومره مزه درکړي، خوند به دله درکړي چې ستاسو به بیا وایه چې د دې نه بغیر زموږ زندګي نه تېرېږي. د دنیا څومره هغه دغه دی لذتونه دي ټول په ټوله به تاسو قربان کړئ، او دا وظیفه به ان شاء الله د هغې دپاره تاسو کول شروع کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز و محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویان او هغه مسافرو کمې تورسرې زنانه مسافر دي، کم زما رونه مسافر دي، بهر وطنونو کې دي، بهر هیوادونو کې دي، هر ځای کې چې دي د دنیا په هره کونه کې دي، الله جل شانه زما دغه مینوالو ته، دغه محترم مسلمانانو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي، او الله تعالی دې په خپله زندګۍ کې ډېر زیات خوشحاله کړي. او هغه تورسرې زنانه چې نکاحګانې نه دي شوي، الله تعالی د هغوی نکاحګانې وکړي، محبتونه دې الله تعالی ورته خپل ورکړي. مالک الله جل شانه دې ورته عزتونه ورکړي، او څوک هغه محترم و قرضدار دی الله تعالی د قرضونه ختم کړي. څوک څونه حاجتمند دي د هغې ټولو دپاره ان شاء الله زه نن هم د سورت یاسین ختم کوم، او مدرسه کې ان شاء الله زما خپله کلاس دی، او ما سره تقریبا 100 ماشومان سبق وي، په هغوی تاسو ته ان شاء الله زه دعاګانې خصوصي دعاګانې کوم، ان شاء الله الله تعالی به قبلوي. محترمو نن چې زما کومه تاسو ته ټافک دی او کومه وظیفه ده که نه، هغه صرف او صرف 2 کارونه دي. دا 2 کارونه تاسو شروع کئ، ستاسو زندگی بدله نشوه ان شاء الله، نو زه ستاسو ذمهوار یم. ستاسو زندگی به خامخا بدلیږي، او په ګارنټۍ سره به ان شاء الله تعالی بدلیږي. لومبنی کار کم دی محترم مسلمانانو، لومبنی کار چې کم دی تاسو به 15 وخته مونځ کوئ. کو چېرې تاسو 4 مونځونه کول، یو هم پکې قضا کوو، هغه یو مونځ د سحر قضا کوو، کو د ماسپښین هم قضا کوو، د ماسخوتن هم قضا کوو، نو بیا به ستاسو مخه نه سمیږي، ستاسو وظیفې به نه قبلیږي، ستاسو حاجات به نه پوره کېږي، ستاسو بیماری به نه ختمیږي، ستاسو مشکلات او قرضونه به نه ختمیږي. نو لومبنی چې کم کار دی ته به د الله تعالی سره وعده وکړي، پوخ عزم او یقین سره به ته خشوع حضور سره به مونځ کې، په سجده کې به ته دا محسوسې چې الله تعالی تا ته سجده مې لګولې ده، الله تعالی دا سجده ستا دپاره ده. ته به نه وظیفه کې، نه به ته دعا غواړې، خود به خوده به ستا حاجتونه پوره کېږي. او لومبی حاجت په دې د 15 مونځونو سره دا پوره کېږي چې الله تعالی به د ستا زندګۍ کې څومره هغه د رزق مسلې دي که نه، ګوره دا بیبي هم په رزق کې راځي، سورلي هم په رزق کې راځي، عمره هم په رزق، هر یو شیز په رزق کې راځي. الله تعالی به تعالی لومبی رزق داسې درکړي چې ان شاء الله بغیر د محنت او بغیر د کوششه. صحیح شوه؟ یعنی کوشش محنت په مو سره کې هو، لیکن په اسانتیا سره به درته درکړی کېږي. دویم چې کومه زما خبره د محترم مسلمانانو چې تاسو د 15 وخته مونځ به خامخا شروع کړئ پابندۍ سره، جمع سره. دویم نمبر خبره چې دا هغه به تاسو استغفار شروع کړئ. څه شی؟ استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. کو دا نشه ویلې
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. کو دا نشوی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا کو دام نشوی ویلی بیا آسان استغفار چې دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله تعالی سو وعدې فرمایلی دي تقریبا علما ذکر کوي چې اته وعدې الله تعالی او پیدې بیان کړي دي چې دا به تاسو له در کومې فقل تستغفروا مغفرت په دې وکم. ها الله تعالی وی مغفرت په دې وکم ټول ګناهونه به معاف کم. یرسل السماء الله تعالی وی بارانونه رحمتونه دا به د باندې نازل کم اسمان دروازې برته کولو شي صحیح شو کنه او زامن بدله درکم اولاد بدله درکم. د دنیا څومره سخت دي د دنیا څومره تکلیفونه دي په هغې کې برته لاره وباسمه. نو دا دوه کارونه تاسو پابندۍ سره شروع کړئ. نه چې مسلمانانو زموږ حاجات نه پوره کېږي زموږ د خپل عمل د وجې نه یا خو موږ 5 وخته مونځ ګزاره نه یو که مونځ ګزاره نه یو نو بیا وظیفې مه کوئ یا ځان لړه مخ ستړی کوئ. صحیح شوه 5 وخته مونځ شروع کړئ. 5 وخته مونځ سره د هر فرض مونځ نه پس 200 فیرې تاسو استغفار وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د هر فرض مونږ نفس 200 فیرې استغفر الله وای. ان شاء الله تاسو وینئ چې تاسو له الله تعالی څومره ښکلې زندگی درکړي څومره د صحت د عافیت د خوشحالو نه ډکه د من چاحت هغه خاوند د من چاحت هغه بیبي هغه ټولې ستاسو قرضونه هغه ټول الله تعالی به تاسو له ان شاء الله په دې دوه عملونو درکوي. نور هیڅ عمل سره مه کوه. 5 وخته مونځ ګزار ځان جوړ که ځکه چې قیامت کې به هم لومبیا د 5 وخته مونځو تپوس کېږي چې مونځ دې څنګه کړی دی. نو یو خو مونځ کولی د مونځ نه ځان خلاصولی یو په صحیح طریقې سره مونځ کولی چې ما تاسو په صحیح طریقې سره او په اخلاص او په شوق او په ذوق سره مونځ شروع کو ان شاء الله العزیز. الله جل شانه به زما استاسو تمام په تمام حاجتونه پوره کې تمام په تمام پریشانۍ به الله تعالی زما استاسو خود به خوده ختموي. دا ان شاء الله خامخا کوئ. ما ته هم دعاګانې کوئ زه تاسو دعاګانې کوم نن هم درته ختم کوم سبا هم درته کوم ان شاء الله. څو پورې ما سره دا کلاس دی څو پورې زه مدرسې ته ځم د الله تعالی کلام هغه ګلانو ته ښیم ان شاء الله. نو هغه وړو ماشومانو باندې به زه تاسو ته خامخا دعاګانې کوم هغه وخته پورې به کوم تر څو پورې چې تاسو زما سره جوړه اوسېږئ تر څو پورې چې تاسو زما ویډیوګانې وظایف ګورئ ان شاء الله دا دعاګانې به الله تعالی ستاسو دپاره ضرور قبلوي. صحیح شوه. بله اهمه خبره دا د محترم مسلمانانو د 2 کارونو سره سره یو دریم کار دی هغه دا دی چې څه ناڅه د خپل وس مطابق صدقه ورکوئ روزانه که 10 روپۍ که 15 روپۍ که 1 روپۍ. او دویمه خبره دا چې د هره ګناه نه خیر دی د الله تعالی د رضا دپاره ځان وساتئ. الله تعالی په ګناهونو ډېر خفه کېږي او که موږ له کوم دا جسم دا قوت د الله تعالی راکړی دا بدن راکړی دا ذهن راکړی دا لاسونه راکړي نو دا ولې د الله تعالی په نافرمانو کې استعمالو دا ولې په ګانو بجانو کې دا ولې په سنت طریقو په ذبح کولو کې دا ولې په ټیک ټاکو کې دا ولې په نافرمانو کې دا ولې صرف کو په غیبتونو کې یا په نامحرمو سړو ته په کتلو کې. نو لهذا دا ټول ګناهونه پرېږدو ان شاء الله. الله جل شانه ډېر غفور رحیم